تاسو اورېدل د عمر ابن عزیز واقعه اورېدلې ده. عمر رضی الله تعالی عنہ د شپې په کلار باندې روان دی، یو زنانه ده په کور کې، یو مور ده یو لور ده، لہذا دا مور لګي د لور ته وی ای لورې نن دې سارو په کم کړي دي ته ولګه بدې پیو کې لګي اوبه واچو چې سیوا شي. عمر سے پلار روان دی او ورته وی مورې، لہذا عمر سے منع فرمایلې ده چې ملاوټ په بیوسیس کې نه کوئ. او ورته وی بچیا عمر خو نشته، هغه بچی ورته وی عمر نشته، د عمر الله رب العالمین خوشته کنه. مور عمر خو نن نشته، خو څوک موجود دی؟ الله موجود دی. الم یعلم بان الله یرا، الله رب العالمین ما تا ته کیمرې لګولې دي، لکه څنګه چې ما تا د کیمرې مخې ته تیریږو د کیمرې نه یریږو، الله رب العالمین ما تا ته کیمرې لګولې دي. عمر صاحب کور ته راغې، د یو بچي نکاح د هغې سره وکړه، الله رب العالمین د هغې په نوسو کې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی پیدا کو. دا څومره لوی شخصیت و، د ده په باره کې راځي. یو پیره کور ته راغې، دی وزیر اعظم د خپل ملک، لوی بادشاه او دی په عدالت کې مشهور سړی و. یو پیره کور ته راغې، الله ولا بچی ورکړی وي، زامن یې نه و، لہذا د بچو کپړې نه وي. سبا بله ورځ اختر دی، ماشومانو لوی کپړې اغوستې دي، د عمر ابن عبدالعزیز د بچنګو کپړې په بدن باندې نشته، دی د لوی اسټیټ امیر دی، دی لوی قاضي القضات دی، دی لوی حکمران دی، دی لوی وزیر اعظم دی، د بچو کپړې نشته. ورته بابا جانا اختر را روان دی، خلکو کپړې اغوستې دي، زمون کپړې نشته. دی ورغه فینانس ته چې کوم ځای کې دا بیل د تنخواه پاس کېږي، ورته وایي سیبا اختر را روان دی، مال زما تنخواه ایډوانس کې راکړه. هغه فینانس ورته وایي چې کوم په هغې کې هغه افسر ناست و، وي ته ماله دا ګواهي راکولی شي، دا ګارنټي راکولی شي چې ته به میاشت ژوندی پاتې شي چې زمان ایډوانس کې تنخواه غواړي، بغیر تنخواه کور ته واپس راځي. ورته وایي بچو خفه کېږئ ما، پیسې ما سره نشته دی، تاسو خپل اختر په زړو کپړو کې تیر کړئ.